عزت منو مسلمانانو، کله چې الله جل جلاله دا دنیا پیدا کړی ده او ځمکه اسمانونه پیدا کړی، هغه وخت نه یو معرکه او مقابله را روانه ده. یو طرف ته حق ده او بل طرف ته باطل. د حق او د باطل مقابله دا د ابتدا نه ده. الله جل شانه دا غواړي او دا الله جل جلاله په کارونو کې حکمتونه وي او انسان په دې باندې مکلف نه دی چې دا الله جل شانه د هر حکمت نه خبر شي، او نه الله جل جلاله داسې دی چې هغه انسان د خپل هر حکمت نه خبري. ځکه چې د انسان لوخه د مزغو او د عقل دومره نه دی چې هغه په هر یو حکمت باندې د خدای پوه شي. خدا د ابتدا نه الله جل جلاله د حق او د باطل، یو طرف ته حق ته بل طرف ته باطل، دا مقابله را روانه کړي. دا حق الله غواړي او باطل نه غواړي. حق د خدای خوښ دی او باطل یې نه دی خوښ. دا حق د بیانولو دپاره او د الله عباد په حق باندې د راوړلو دپاره الله جل شانه کتابونه او انبیا مبعوث کړي دي او راستولي. قرآن کریم زما مخې ته پروت دی، د آخري کتاب دی چې الله جل شانه په حق باندې مشتمل نازل کړی. په دې کې د سر نه تر اخره پورې چې څومره بیان دی دا ټول حق دی. دغه څه پکار دی، دا ټول له خدای خوښ دی او انسان ته په دې باندې عمل کول پکار دی. حق د باطل په مقابله کې د قانون په لحاظ سره همیشه سربالا دی، غالب دی په باطل باندې. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ته وایه ای پیغمبره حق رالو او باطل لاړو. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، الله پیغمبر جوړ کو، نو دا غي د نبوت نمخ کې په دغه وخت کې په مکه کې په جزیره العرب کې باطل خورو او باطل سر اوچت کړو. او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، الله جل جلاله په غیبانه حق نازل کو. نو دا پیغمبرم حق او په دې چې خدای کوم کتاب نازل کړي قرآن پاک دام حق، او په پیغمبر چې کوم دین نازل شوی غدینم حق. نو د پیغمبر په مقابله کې د یوازې چې څومره باطل او په څه شکل کې وغټول الله جل شانه ختم کو. آپ کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا. یقیناً باطل گیا گزرا ہے. باطل کی بنیاد ہی اسی کے اوپر ہے، اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جب بھی حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے. باطل دې د پاره د چې غلاړ شي. نو یو عرض پیدا کولو چې حق الله جل شانه پریدي او باطل لاغه په مقابله کې ختمي. د قانون په لحاظ سره همیشه حق سربالاوي او باطل ختمي. دویم چې کوم کس هغه په حق باندې ولاړ دی او یقینا هغه حق نصیب شوی دی، ایمان او اسلام، او یا کوم کس حق پزان باندې لاگو کو، یعنی د حق د قانون د لاندې دی رالو، بیا خدای پاک دی باطل ته نه بریږي. بیا به دغه کس هم لکه څنګه چې حق اعلی دی، بیا به دغه کس هم میدان ګټي. د په مقابله کې باطل چې څومره خلک دي هغه به ټول الله جل شانه نیست نابود کی او حق به سربالا کی. او دریم چې کوم خلک د دې حق کس پیغمبر دی یا د الله بنده دی، داغه ملګرتیا کوي، داغه په پره کې ودرېږي، داغه پارټۍ کې شاملېږي، الله جل جلاله به هغه ټولو ته ښه ورځ ورکوي، هغه به په باطل باندې اهل باطل باندې غالب کوي. دا د الله جل جلاله قانون دی، د الله دستور دی. خو چې په رښتیا او معنو سره حق حق وي او په رښتیا او معنو سره د حق مرګرتیا وي، الا په دروغ نه ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم
अल्लाह तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे माल को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को देखता है कि वह हक के मुताबिक है या नहीं है, तुम्हारे दिलों के अंदर हक है या नहीं है। अल्लाह जल्ल शानहु दी तो गोरी चिस्ता द हक मरगरतिया शताओ कना कता द लासो कारुना द खबो कारुना मामलात सर मुतालिक मुआशरत सर मुतालिक आमाल सर मुतालिक अखलाकियात सर मुतालिक दा सिर्फ और सिर्फ पे जब वे दा टोल कारुना द जब नदी दा वेना शवा नो उस दा अमल व किरदार दे पसेशा तवाड़ी कि शरीवी खुबिया बा अल्लाह जल्ल शानहु स्ता मरगरे ये ताव पे बातिल बाने वाले दगा सिलसिला के मास्तासो पौड़ान दे सूरह बुरूज से हिस्सा तिलावत पदे के अल्लाह जल्ल शानहु दगा किस्म ते यो वाक़या अगे ते इशारा करी और दा वाक़या मुख्तसर पदे सूरह बुरूज के अल्लाह जिक्र करी दा पर तफसील सरा दा हदीस पे किताबों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदीस मुबारक के दर्ज और मुस्लिम के, नसाई के, मुस्नद अहमद इब्न हंबल के, मुस्लिम सही मुस्लिम दा हदीस किताब दे और सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत कई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मरफू हदीस नकल कई चे मख के यो बादशाह और दा बादशाह द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बासत और द पैदाइश ने लग मख के तेर शवे दा वाक़या तकरीबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मौलूद मुबारक और पैदाइश ने तकरीबन अवया काला मख के दा 70 साल बस तुमरा फर्क है दा पे यमन क्यों दे बादशाह लक़ब ज़ू नवास और नुमी दे यूसुफ दा बादशाह काफिर हो दसरा पर दरबार के यो साहिर हो बाज़ रिवायतों के साहिर रजी बाज़ के काहिन रजी साहिर जादूगर तो वही चे जादू कई और काहिन आगा कस्त वेले की दाम यो किस्म ते जादू दे और काहिन चे कुम दे नो अगद खपल फन मुताबिक दरारवान वरज़ शपो खबर खल्को तो बयानी दासी बकीगी स्तापा किस्मत के दासी दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आगा कस्त पारा सख्त अजाब जिक्र करे दे चे सोक काहिन तजी बाज़ खलक दना पोहई दे वजन बाज़ मुसलमानान द सड़क बखवा के और सड़े बनास्ती अगर वो जिसला किस्मत मालूम मुमकिन नो अगर सजदमनी अब या मसला देखी अगर वही तबदा से तबदा नो करी उसका किस्मत के दादी तो लरोग रिश्ता होते वजे की अगर तो बयान को पैसे थे नवाखे हालांकि हदीस मुबारक के में वो वाक़या याद है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु यो गुलाम आगा गुलाम बाने आगा खैराज देता वही छे पखवाब मरयू गुलामान वो बागई बे यो मजदूरी की खुच दुमर पैसे मातरा को बाकी दौरा दे सुमर गटी सी वाई गटोलिस्ता है बे मजदूर बदगा खैराज राड़ो पागे के बे वते सराड़ बाज मुतयन न की अगो तो वही चे मजदूरी को मातराड़ा मालिक अगा गुलाम खसाती खुराक काक जे जोड़ा जामा दावा तवर गई हो दे गुलाम दोबारा पैसे गठी नो दे गुलाम मजदूरी कोला सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु तो बेराड़ा सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु अबू बकर सिद्दीक से खलीफा अव्वल ले अगबती चे कल वो तो 10 शेवर को नगबती तो पोस को दादी खोम जे न रोड़े न कगब पना जायज तरीका बाने हासिल कड़ो तरला से कड़ो न ब्या बिना गश्तो और के जायज और हलाल तरीका बाने न ब्या बे वागश्तो नेवजल अगर से शेराड़ो कजूरी वे गालिबन सिद्दीक अकबर तेवर के अंदर वक्त सिद्दीक अकबर सख्त हो गए हो खुराक जरूरत हो बस साहबा बोलो के तन देती रे अगर खुला के दागे नवाचोल कजूरी अगर उखड़ यो सो दाने उखड़ यो दाना व दो दाने वे द्रेवी जैसेंगे उखड़े न दा गुलाम बतो इनोर कल होता मान द पोस कोल न देना द पोस न सदा दि संगर उड़ी ना तो फौरन वही च खवा यार त संग दे उड़ी वेदा दे जाहिलियत पर जमाने के इस्लाम नमख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बासत नमख
یو سړی ته ما کهانت کړو. کهانت مطلب هم دغه قسمت وړای مې معلوم کړی چې ستا به داسې 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 کی. د هغې په عوض کې ما ته هغه راکړي وه، مزدوري را سره ټاکلي وه، او زه په کهانت پوهېدم نه، دا چل زما زده نو. لکه یو سړی ډاکټر نی و، د ډاکټرۍ په مسند کښېني او خلکو ته وایي راځئ زما نه علاج کوي او خلک ځای ته ورسي. پوهېدم نه. هغه ته ما ووایي چې زه داسې یم کاهن یم. نو هغه وایي ټیک ده، نو ما ورسره مزدوري وکړه. نو دا مزدوري ما ته هغه وخت هغه نه وه راکړي، هغه اوس میلاو شو. نو هغه راته وایي چې هغه خپل حق وصول کړه. وی دا هغه دی چې ما تا ته راوړو. وی ښه. هغه خوله کې ګوته ورکړه صدیق اکبر رضی الله عنه چې کاهن هم نه وي، اسم د کاهن اجرت حرام دی، کاهن ته تلل حرام دی، کهانت کول حرام دی، او ته بیا کاهن هم نه وي، دوکم ورسره یوځای شو. صدیق اکبر رضی الله عنه خوله کې ګوته ورکړه چې هغه کجوره زه واپس راوغورځم. هغه معدې ته رسېدلي وه، نو نیش ورټۍ کولې او کې کولې ډېر وسې و. بیا ورته چا ووایي چې صاحب اوبه وڅښه ډېرې، او بیا خوله کې ګوته ورکړه. بیا یې اوبه وڅښلې، بیا خوله کې ګوته ورکړه، نو بیا یې هغه راوغورځول. نو دا خبره مې ضمناً عرض کوله چې سحر هم حرام، ساحر جوړېدل جادوګر هم حرام، کهانت هم حرام، کاهن جوړېدل هم حرام، جادوګر ته او کاهن څخه تلل او دا قسمت پوړی معلومول او یا په چا باندې جادو کول دا هم حرام، هغه څخه تلل هم حرام. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د دې سخت مذمت راغلی دی، سخت ذکر شوی. دین اجتناب پکار دی. جاهلیت په زمانه کې دا سيزونه ډېرو، پیغمبر وونه چې چا به خوب ولید نو هم به کاهن څخه لاړو، چا به ډېر غټ کار مخې ته شو، اسې خو به بوتانو ته لاس کې غشي ورکړو، په هغې به قسمت پوړی معلوموله چې کله به څه غټه معامله وه نو بیا به کاهن ته لاړو، هغه ته به وایي چې څه وکړو. اوس د دې دپاره حل قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث. یا هغه نیک کس چې ستا په هغه باندې اعتماد دی، دنیوي کارونو کې مشوره اخلي، نو هغه ته لاړ شه، هغه نه مشوره واله چې صاحب زه دا کار داسې کول غواړم، ته مشوره راکړه. وشاورهم فی الامر. قرآن کریم کې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دای سره مشوره کو. بهرحال دغه بادشاہ د ساحر یا د کاهن په زور باندې حکومت چلولو. کاهن وته یو ځل وایي هغه ساحر جادوګر چې زه خو کمزور یم، بوډا یم، زه به مړ شم، نو ستا حکومت و بیا خطره کې پروزي. داسې چلو که چې یو ذهین او فتین قابل هلک ما ته راوله چې زه د خپل فن هغه ته وښیم چې بیا ستا حکومت د هغه تا سره وي، بیا به چلېږي. بادشاه وی ټیک ده. بادشاه سپایانو ګرځول، یو هلک پیدا کړو. هغه هلک ډېر ذهین، ډېر هوښیار، هغه یې راوستو. بادشاه د هغه کور ته هغه ته بس مزدوري مقرر کړي. حدیث مبارک کې دومره اختصار دی چې دا هلک پیدا شو، دی راوستو. بیا به د هلک ته د ساحر خپل فن خولو او دی به کور ته تلو. دی چې په کومه لاره تېرېدو نو په هغه لاره کې د هغه زمانې یو مسلمانو، په هره زمانه کې چې کوم پیغمبر حق الله جل جلاله مبعوث کړی، په هغه زمانه کې د هغې پیغمبر حق اتباع چې څوک کوي هغه ته مسلمان وي. د عیسی علیه السلام په زمانه کې چې چا د عیسی علیه السلام اتباع کوله هغه مسلمان. د موسی علیه السلام په زمانه کې چې چا د موسی علیه السلام اتباع کوله هغه مسلمانو. بعضې ناپوهه مسلمانان هغوی اوس هم دا وایي چې یهودي خو هم د خدای کتاب مني او پیغمبر مني، او عیسائی خو هم پیغمبر مني، عیسی علیه السلام، او د خدای کتاب مني، نو مسلمان دی، او هغه مسلمانان او په حق نه دي. دا ولې؟ نو جواب یې دا دی چې دغه وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. د موسی علیه السلام یو زمانه و هغه تېره شوه، د حضرت عیسی علیه السلام یو زمانه و هغه تېره شوه. دی موسی علیه السلام او دی عیسی علیه السلام او د هغې نه مخکې چې څومره انبیا راځي، هغه خپل امتونو ته دا وصیت کړی دی چې کله مونږ پسې پیغمبر راشي نو بیا به د هغه خبره منئ. او دا یهود او دا نصارا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دشمنی ساتي، منل خو یې لا پرېږده. قرآن سره دشمنی د عداوت ته، محمد رسول الله تکذیب کوي، نه مني، نه یهودي او نه عیسائی.
نو د خپلو پیغمبرانو خبره نه مني. قرآن کریم کې چې چرته د تورات د اتباع ذکر دی نو په هغې کې دا دي اقامت الکتاب، تاسو تورات قائم کوي، وی دروي، او د تورات نه غدرول هغه قائمول نه مراد دا دی چې په ټول تورات عمل کول دی. په هغې کې دا خبر هم ده چې د تورات په احکامو تر هغې پورې په جزئیاتو عمل کوئ چې تر څو بل پیغمبر نه دی راغلی، او چې کله بل پیغمبر راشي نو بیا به د هغه په خبره عمل کوئ. چې کوم سړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس محمد رسول الله پیغمبر نه مني، د هغه اتباع نه کوي او د هغه کتاب نه مني، په هغې باندې نه ځي په دین اسلام باندې، نو دا په خپل پیغمبر هم نه مني، د هغه منکر دی. بهرحال عرض مې دا کولو چې دا فرق پیژندل ضروری دی. مونږ په ټولو انبیاو ایمان دی، خو شریعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ہم سارے انبیاء ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، اللہ تی بھائی ہیں، اللہ تی بھائی ہیں، اللہ تی رونا یوں منگا، اللہ تی رور ستا ہوئی چپلاری یوی میندی جدا جدا ادورونا. میرا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دې جملې نه مراد دا دی چې اسلام زمونږ د ټولو یو دین دی، لیکن شریعتونه جدا جدا دي. ہر زمانہ کے شریعت جدا، شریعت محمدی په دې زمانہ کې جدا، او د شریعت محمدی نه په بل یو شریعت باندې عمل کول دا د الله جل شانه مرضی نه ده، دا په خپله مرضی باندې چلیدل. افمن اتبع آیا هغه څوک تالیدلی دی چې هغه په خپل خواهشاتو پسې روان شي. بهرحال دغه هلک به تېرېدو نو هغه زمانه کې یو مسلمان و، د عیسی علیه السلام په مذهب باندې و، هغه به د عیسی علیه السلام په شریعت باندې عبادت کولو. نو دا هلک هغه ته کتل، نو یو ځل ورته هغه ویلي دي یا دی خپله تللی دی، هغه څخه لاړو، هغه ته وایي چې ستا دا دین خو ډېر مزیدار دین دی، دا ما ته وښیه. هغه ورته وښولو، مسلمان شو. بیا چې به دی ساحر څخه جادوګر څخه لاړو، هغه به ورته ویل لکه تا خو ناوخته کو، هغه به وهلو، او چې د هغه نه به واپس رالو، ده څخه به ایثار شو، دی مسلمان څخه دی راهب څخه، نو کور کې به د خلکو وي خپلو مور پلا چې تا ناوخته کو، چېرته ایثار شوی، ځکه چې دی د بادشاه د نظر د لاندې و، په د بادشاه غټ پیسه خرچ کوله، نو هغوی به ووالو. نو بیا راهب ته وایي حدیث مبارک کې دي چې دغسې کار کېږي ما سره، زه چې تا سره ایثار شم نو هلته مې جادوګر نه پرېږدي، هلته مې کور کې خلک شکونډې مې وهي مې، وایي چې جادوګر څخه لاړ شو نو هغه ته وایي چې کور کې ایثار شوی وم، چې کور ته ناوخته لاړ شو نو هغه ته وایي جادوګر څخه ایثار شوی. دا چل ورته هغه راهب و. بهرحال یو ځل دی ښار ته تلو ساحر څخه، د ښار په دروازه باندې یو بلا وه. حدیث مبارک کې د هغې وضاحت نه دی شوی چې هغه څه شو. بعضې محدثین وایي چې یا زمری و یا غټ خامار و، داسې شی و چې خلکو سره د هغې د قتلولو علاج نو، او د ښار دروازه وه، هغې به خلک تل راتلل. دنني خلک بهر نشي تللی، بهرني دننه نشي تللی، لکه څنګه چې د پېښور دروازې وي، دا شنغرۍ دی او دا لاهورۍ دی او دا فلانکۍ دی، دا ډنګړۍ دی، دغسې به د پخوا د ښاریو دروازې وي چې دشمن حمله ونه کړي. هغه دروازه کې دا بلا پرته ده، څوک تللی نشي. نو دغه هلک یو کاڼی راواغشته او ځان سره وایي چې یا الله، که چېرې د دې مسلمان راهب دا دین حق وي او د دې ساحر او جادوګر دا دین باطل وي، جادوګر په غلطه وي او دا راهب چې زه څخه کینم دی په حق وي او ستا د خوښې مطابق دی چلیږي، نو زما په دې کاڼي باندې دا حیوان مړ کړي. چې کاڼی یې وویشتو هغه مړ شو، خلکو سره د هغې علاج نو، د ده په معمولي ګزار سره هغه مړ شو. کارونه ټول خدای کوي، ښه، دا د انسان په زور نه کېږي. وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. د یهودو یو ټینک په هغې باندې ډېر لوی خرچ کېږي، او وایي د دنیا خلکو سره د هغې د ماتولو د ویشتو علاج نشته، او یو فلسطینی مجاهد په ټوپک باندې هغه ولي په هغې اور ولګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کولو موټې شګې راواغشتې، په کافر وویشتې، شاهت الوجوه، ټول ړانده شول، چاته ښکارېدو نه چې د الله رسول په کوم طرف لاړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدر په موقع، د حنین په موقع
موټه شګه راواغشته په کافر وشته کافر وړاندې شل مسلمانانو ټکو سترې کول او د ځان نه خبرېدل قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى تو نے نہیں پھینکا جس وقت تو نے پھینکا یعنی ظاهری صورت کې جتا کوم وشتل کړي دا موټه شګه دا تا نه دی وشتي دا خلق دی باندې نتیجه خدای مرتب کړي ولکن الله رمى هر یو کار د الله په قبضه قدرت کې دی بعضې سړی وي ما سره پیسې دي زه به دا خرج کم نه زه به دا کار داسې وکم ته به پیسو نشي کولی دا الله جل جلاله کوي کار شوی مې دا به خدای کړي دا ستا په پیسه کې زور نشته زما بدن کې قوت دی زه به داسې وکم نه ته نشي کولی دا الله جل شانه کوي دا الله جل جلاله اراده ستا د ژوندي کولو ستا د بدن سره قائمه ده لګېدلې د پیوسته نو ځکه ته ولاړې د خدای په اراده باندې تا کې زور دی که دا الله جل جلاله اراده رستو شي بیا ته هیڅ نشي کولی بهرحال چې څنګه هغه حیوان مړ شو خلکو چغې کې او دې هلک کې خو ډېر کمال دی یو سړی ورته رالو هغه دو بیا د خلکو علاج کولو بیمار بلالو وی صاحب زما دا بیماری د ډاکټرانو طبیبانو باندې نه ښه کېږم ما بیا به د دعا وغوښته سړی به ښه شو د بادشاه په مجلس کې اوس کس کېناستو یا امیرو یا وزیرو هغه مخکې نظر و بیا د سترګو نظر ته لیوړون شوی و هغه ته پته ولګېده چې دې هلک کې دا خوبي ده هغه ورته راله ورته وایي چې زه به دومره هدیه درکم دومره غټ مال به درکم خو که زما نظر تا راوستو تا ما ته شفا راکړه تا زه ښه کم دی ورته وایي چې ښه کول زه نشم کولی هغه الله کوي خو زه به د الله نه دعا وغواړم او په شرط د دې که ته زما یو خبره منې ستا دا پیسې او دا هدیه مې هم نه ده بکار خو کولم الله کوي د دوه کارونه وکړل په دې کې یو هغه ته دعوت ورکړو د هغه عقیده یې سمه کړه بل لالچ یې وانغښتو زه به د خدای نه دعا غواړم کیدای شي الله تا ښه کړي خو شرط دا دی چې ته به دا دین قبلې په کوم دین چې زه یم او زه چې څو خدای منم هغه ته بلکل ټیک ده چې کوم ذات تا ښه کړي هغه به منې هغه ټیک ده بس چې څنګه دعا وغوښته سړی ښه شو سترګو نظر یې لاړو ټیک ټاک شو هغه مسلمان شو د ده په دین باندې شو بادشاه څخه چې لاړو بادشاه دې تپوس کوي چې هلکه ستا خو نظر تلی و ته خو سر څه وینې ګورې دا څنګه وایي چې صاحب هغه هلک چې دی هغه تا چې ساحر څخه مقرر کړی هغه کې خو ډېر کمال دی دا هغه وایي ښه هغه چې راوغوستو نو هغه دین اسلام قبول کړی و او دې کس ته ویلي وزیر ته دیم مسلمان شو بیا دی ته وی چې دا تاسو ته چا خولی دی هلک ته یې ووایي ځکه چې ته خو دلته راځې ساحر څخه هغه ورته نښه وکړه وایي چې په لاره کې راهب دی او مسلمان دی هغه ماته دا ښیي وایي چې ښه هغه یې راوغوسته بادشاه دغه راهب دا مسلمان او دا خپل وزیر دا دواړه قتل کړل د هغې هلک په مخ کې اره یې پې کېښوه په سر باندې او دا نیم ټوکړه د بدن یو خوا پرېوته نیم بل خوا دی هلک ته یې ووایي چې تا ته یې ولیدل تا هم وژنم پرېږدم دی نه خو ته دا دین پرېږده د بادشاه په باندې ډېر تاوان شوی چې په چا باندې تاوان وشي په هغه باندې زره د قتل دغه نه کېږي زړه یې نه غواړي ګوره که دی سم شو نو هغه ته یې ووایي چې نه وی چې د دې نه په سخته طریقه به تا وژنم بیا سپایان ورسره کله هغوی ته ووایي چې دی دې غر ته بوځئ نږدې غر و وی دې غره سر ته یې وخېجوئ او هلته نه که چېرې ده دین پرېښو ده ته ووایي چې مونږ تا غورځوو نو که دین یې پرېښو خو ټیک ته بیا یې مه غورځوئ او که دین نه پرېږدي نو بیا یې وغورځوئ نو دا هلک یې بوتلو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي چې دی کله هلته وختو نو هلته وایي اللهم اکفینیهم بما شئت یا الله چې څنګه ستا خوښه ته د دې خلکو نه زما دپاره کافي شي چې کله ایمان وي او حق وي بیا یو ټکی کار کوي مونږ کله کله د سهار نه تر ماښامه پورې د ماښام نه تر سبا پورې وظیفې وایو چې زما دا نوکري وشي دا کار مې وشي دا کار مې وشي اثر پې نه مرتب کېږي د خدای خوښه ده کله کله د کافر ما صدا واوري هغه قبول کړي دعا قبلول څه داسې خاص دغه شی نه دی حاجت خدای د مشرک او د کافر هم پوره کوي بغیر غوښتو ورکوي لیکن زمون په خوله کې اثر ولې نشته دی ځکه چې ورپسې شاته ایمان
هغه څه نه دی. حق ملګرتیا نشته. چې د حق ملګرتیا وي نو بیا لوی وظایفو ته ضرورت نشته، بیا چاتلو ته ضرورت نشته. بیا الله جل شانه ته یو فریاد الله. کله کله الله جل شانه د هغه بنده د مراتب اوچتولو لپاره هغه دعا کوي او خدای په باندې ډیر مین دی، لیکن قبله نه پدې کې د خدای حکمت دی. لکه چې څنګه دا وی اللهم اکفنیهم بما شئت، یا الله تک کافی شه زما د طرف نه دی خلکو لپاره، یعنی د شر نه ما اوساته. چې دا ټکی وې نو په غر باندې زلزلہ رااله، غر په خوځېدو شو، دا ټول ته پریوتل، د غره وخت لاړ، کاڼي په پاسه پریوتل، مړ شو او دا لک بچ شو. الله په هر څه باندې قادر دی، هغه هر څه کولی شي. د رالو ژوندې بغیر د زخم نه، بغیر د نور څه نه، تکلیف نه. بادشاہ ته اطلاع لاړه، بادشاہ څخه رااله، بادشاہ ته وی تاسو سره جما کسان استولي او غس شول ویسه با ټول مړ شو. داسې کار وشو. بادشاہ حیران شو، هغه پوه شو چې دی الک وجل ډیر ګران دی. بیا وسره یو بل جماعت او ډله د خپل سپایانو کاغی ته وی چې دی په کشته کې کېنوي او د سمندر ته بوځي او د سمندر په منځ کې الته ته سمندر ته ورځوي. خدای نه مخ کې ته بیا ته پوسو کوي چې د خپل دین پری دی. د بوتلو سمندر مست چې کله لاړل دته وی چې الک د دا دعا او کبیا اللهم اکفنیهم بما شئت. یا الله چې څنګه ستا خوخی په کومه طریقې وای نه خدای دې شر نه ما محفوظ کړي. بس هغه کشته الټه شو، هغه ټول ډوب شول، دې بچ دې په تخته باندې، په لرګي باندې، په هر څه باندې چې الله جل شانه غاړه ته محفوظ طریقې سره ورسول. چې کله غاړه درالو بیا بادشاہ څخه ورسېد، بادشاہ دې تاسو کوي خلک څه شو یې سه هغه ټول ډوب شو. بادشاہ حیران شو چې دا سړی به زه وجنم څنګه. بادشاہ ته وایي چې ته ما نشې وجلی، دومره مضبوط یقین و په الله باندې ته ما نشې وجلی. یقینا دغسې ده. صحابه کرامو په مختلفو موقعو باندې چې د باطل سره په میدان کې جنګېدلي دي، هغوی ته وایي چې ته داسې نشې کولی، دا الله کوي چې څه کوي او زما رب چې څه وغواړي. ته ما وجلی نشې، ته ما قتلولی نشې. که الله جل شانه زما قتل وغواړي نو هغه ما وجلی شي چې دا حکم وشي. بادشاہ ته وایي البته یو طریقه شته دی چې په هغه طریقه باندې ته ما قتل کولی شي. وی هغه څه ده؟ نو د ځان سره دلته کې د یو کڅوړه و د سرمنې ګوډې او په هغې کې به غشي پراته وو، هغې ته تیرکش وایي، تیردان وایي، او یو ورسره لینده وه. وی دا غشی زما واله او دا لینده زما واخله. ما مخامخ یو ونې سره وتړه او بیا دا غشی په دې لینده کې واچو او چې دا راکاږي دا غشی نو دغه وخت کې یو ټکی وکړه، بیا دا غشی وله نو زه به مړ شم. او ټکی دا دی چې بسم الله رب هذا الغلام، بسم الله رب هذا الغلام. دا ټکی ووایه. خو یو کار وکړې، خپل د قوم نر ښځې دا ټول به راغونډ کړي او دا به یو میدان کې وکړي چې دا خلک دا تماشه وویني. د دې لږ مقصد دا و چې دا بادشاه خو ما نه پرېږدي. اوس دغه صورت ته نو راشه کم از کم دومره خو وکړي چې دا خلک ټول مسلمانان شي. دې سره خلک مسلمانانېدل. د دې یو مرګ د ټول ژوند و، ځکه چې اسلام حیات ته ژوند دی، کافر مړ دی په حقیقي معنو کې. هغه داسې دی لکه لاش مرده او مسلمان حی دی، هغه ژوندی دی. بیا مسلمان چې کوم د خدای یاد او نوم اخلي په هر ځای کې د خدای ذکر کوي، ځکه چې مسلمان د خدای ذکر کوي، چې خدای یاد نه کوي نو هغه مسلمان پس شو. سهار خدای یاد کړی دی په موس کې، ماسپښین، مازیګر، ماښام، ماسوتن، دا د موس په شکل کې چې ست لاس کته کوي او اوږدی نو د الله نوم اخلي بسم الله. دا د خپل ژوند تېرولو په صورت کې چې معاملات کوي د الله په نوم باندې کوي، چې چا سره واده کوي د الله په نوم باندې کوي، چې کوم یو کار کوي د الله جل جلاله په نوم باندې کوي، په هغې کې برکت دی. نو دې هلک ورته ووایي چې دا ووایه او بیا ما ووله.
بس خلک راغونډ کل نر ښځې ټول رالل، وی راشئ تماشا وکړو. بیا دا هلک چې کوم دی نو دی ونې سره وتړلو، بیا بادشاه په خپله هغه لینده واغېسته، د هغه لینده او د هغه غشی، او په هغې کې غشی واچولو او وی په اوچت اواز به وی چې خلک یې واوري. هغه بادشاه وی بسم الله رب هذا الغلام، دا الله په نوم باندې دا غشی ولم چې د دې هلک رب دی. د غزان ته رب وی چې زه ستا رسوم خلکو ته، د دې هلک چې کوم رب دی دا هغه خلکو ته پته وي چې د هلک دین جدا دی، ځکه چې هغه کوم کار کوي موږ نه شو کولی. چې څنګه یې دا وی غشی وویشته نو په دغه ځای باندې د غوږ څخه د سڼه باندې ولګېد په لوی ګندي، هغه غشی پکې ښخ شو، بینې پرې رامات. هغه هلک دلته کې لاس کې او سا یې وویل. چې څنګه مړ شو نو خلک حیران شو، ځکه چې په ټول رعایا کې د بادشاه دا خبره ګډه شوې وه چې دې هلک سره داسې غیبي قوت دی چې هغه بادشاه نشي وجلی، داسې د سره داسې قوت دی شاته چې هغه بادشاه نشي وجلی. نن سبا یهود سره فلسطینیان جنګېږي، نو یهودیان داسې دي لکه ړانده کاڼه بعضې ځایونو کې، یو طرف ته ظلم کوي، د هغې مسلمانانو دپاره دعا غواړئ. ګورئ زړه خوږ دا د مسلمان په تکلیف باندې د مسلمان په زړه کې وي. که ستا زړه نه خوږېږي د خپل ایمان خبر واله معلومه شو چې ایمان دې کمزور دی. که ته دعا نه کې نو ستا ایمان کمزوری دی. هغه نورې خبرې غټې خو لا پرېږده، دا خو هر یو سړی کولی شي. که ته بیا هم هغه دوکانونه هغه مارکیټونه نه پرېږدې، بل ورځ یونیورسټي روډ باندې راتلم د یو بیمار تپوس ته تلم، نو د کې اف سی په دکان باندې دومره رشو د نر د ښځو. پخوا به زموږ مشرانو متل کولو، وایي د چرګې په کونه کې د څلور نیږی وي او کړت کړت کوي. نو نن سبا چې مسلمان سره پیسې راشي نو دی وایي هردیس ته ځم، کې اف سی ته ځم، میکډونلډ ته ځم، فلانکي ته ځم، لنګړي ته ځم، ځکه زما د کور په روټۍ سود نه کېږي. بل ورځ ما په کور کې روټۍ په حقه د پیازو هغه چې چا خوړلي نو هغه وایي چې دا پیزا خو د دې مقابله نه شي کولی. زما والده روټۍ پخوي په کور کې جوارو، تاسو ټول به پیژنئ، پکې پیاز، شین مرچکې، ټماټر، ملخوزې، نور مسالې، دا پکې ټول کوترک دې پنډه کې ناس خلک داسې شته دی چې هغې خوړلي ده. هغې ذایقه دومره اعلی چې هغې وایي د پیزا کې خو دا ذایقه نشته، لیکن هغه چونکې کافر تیاری او په هغې پسې میډیا ده، په هغې پسې تشهیر دی، هغه په موبایل باندې په بل څه باندې په بل څه باندې د هغې پرچار کېږي، هغه خورېږي، ځکه دا مسلمان ولاړ دی. دا څومره سپکه خبره ده چې ته د هغه په دکان باندې ولاړې، ستا په کور کې څیزونه بهترین پخولی شي، خالص، ستا په ملک کې داسې څیزونه شته دی او ته بیا هغه ته ترقي ورکړي. نو ستا د فلسطین د مسلمانانو سره په زړه کې خوږ نشته، او چې دا خوږ نشته، رحم نشته دی، نو دا ایمان ستا نشته، ایمان دی کمزور دی، خطره کې. که یو سړی جاهل وي نو هغه د ځان خبر کړي، جماعتونه شته دی، لاړ دي شي د چا نه دی تپوس وکړي، ځکه چې دغه پیسې ځي او دا د هغې خلاف استعمالېږي. هغې ته به ډېر سخت زور رسېدلی چې کومه نرانو یې بایکاټ کړی دی. بعضې د کافرو په ملکونو کې د هغې بایکاټ، لیکن دا مسلمان اوري د هغې نه پس هم د دې څیزونه نه منې کېږي. نو ته خو کم از کم دا کولی شي. بهرحال دغه کس چې څنګه دا هلک مړ شو، د ده نوم دی عبدالله بن طامر. عبدالله بن طامر د دې زلمي نوم چې دی شهید شو. نر ښځې چې څومره ولاړ دي هغه ټولو چغې کې آمنا برب هذا الغلام، آمنا برب هذا الغلام، آمنا برب هذا الغلام. د دې هلک چې کوم رب دی زمونږ په هغه ایمان دی، په دې بادشاه باندې نه دا چې کوم ځان ته رب وایي د دروغ. چې دا چغې کې نو دغه وخت کې د بادشاه رنګ زیړ شو. هغه سره چې کوم خپل هم مجلس ولاړو، وزیران امیران، هغې ورته وایي چې بادشاه مخکې خو 3 کسانو، یو راهبو، یو هغه وزیرو او یو د هلکو، نو هغه 2 خو تا ووژل او دا هلک ته دی هم لاړو، لیکن اوس خو دا په زرګونو خلک د دنیا ټوله مسلمانان شه دی سره بسوي. بادشاه چې پوه شو، ځکه چې حکومت خو په خلکو کېږي، چې خلک دل شي حکومت څوک پسه کوي، په ګنډرو باندې خو حکومت نه کېږي. یو فرد هغه انتهایی قیمتي دی او د انسانیت په توګه باندې هر یو کس ته پکار دی چې د خپل رعایا خیال کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته،
د هغوی د لوږې، د هغوی د تندې، د هغوی د ګرمۍ، د هغوی د یخنۍ، د هغوی د ټولو ضرورتونو. او د اسلام په توګه باندې مسلمان بادشاه ته پکار دی چې د دې څیزونو نه اول د خلکو د ایمان او د اسلام خیال ساتي. د هغه جماعت، د هغه مدرسه، د هغه مصلا، قرآن کریم تلاوت، د الله عبادت، هغه کې داسې ازادي وي چې هغه ته هیڅ قسم ته رکاوټ نی. دا د هغه حق دی. نو چې کله رعایا لاړه شي، په خلکو د بادشاه پروا نه، هر څه چې کېږي خلک کمړه کېږي، که څه کېږي زه خو به حکومت بچا کړي. به هر حال هغه وزیران ورته وایي چې دای سره به اوس څه کوي، مشوره یې وکړه فورا، وایي چې دا علاج دی چې کوم ځای کې د خلک پاتې کېږي د کوڅې په یو سر کې او په بل سر کې خندقونه وکنستې شي، غرق غرق خندقونه پلن پلن، او په هغې کې لرګي را جمع شي او اور پکې بل کړی شي، او هغه اور دومره غټ اور وي چې هغه لمبې ډېرې پورته ځي. بیا دغه کسان چې څومره مسلمانان شو دا ټول راوستی شي او دوی ته وویلی شي چې یا د دې دین نه واوړئ ګنې دې اور کې به سوځئ. بس دغسې کار یې شروع کړو، اور یې بل کړو. قرآن کریم کې دې ځای کې الله جل شانه هغه واقع ذکر کړي، اصحاب الاخدود. قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے قتل ہوئے، ہلاک ہوئے. هغه اورونه بل کړ، په هغې کې دغه مسلمانان نارینه زنانه دا به راوستل. یو کس نه به تپوس کولو چې څنګه چل دا اسلام پرېږده، دین پرېږدی؟ ویل چې نه، بس هغه به یې غورځول. دغسې به یې غورځول، هغې خو په ایمان کې کلک. کله چې سړی کلک ایمان نصیب شي نو هغه بیا دغه وخت کې په دې څیزونو باندې نه ګبراوي. او دا خبره ما مخکې عرض کړې وه، یاد ساتئ چې کوم کس په حق باندې وي څه وخت هغه شهید کېږي نو هغه تکلیف نه محسوسوي، تکلیف نه محسوسوي. موږ ژوندو ته دا ښکاري چې دا خو به دی ډېر زیات، د لاس بیل شو، د خپه بیله شو، دا چلو شو. کافر محسوسوي، کافر ډېر سختۍ کوي، مسلمان نه محسوسوي. مسلمان خدای پاک بے هوش کړي. د دې مسلمانانو باره کې راځي، مفسرینو لیکلي دي چې څنګه د خندقونو کې اچولی کېدل، نو خندق ته اور ته د پریوتو نه مخکې به الله پاک د هغې روح قبض کړو، نو اور ته به لاش پریوت. نو سړي کې ساني بیا خو پته نه لګي، د هغې نه مخکې به د دې روح قبض شو. الله جل شانو په تکلیف نه دی پوه کړي. یو زنانه وه، د هغې په غېږ کې ماشوم، د مور تېرولو هغه ماشوم دغه وخت کې د یو څو ورځو دی، هغه زنانه ماشوم نیولی دی، هغه مسلمانه شوې وه. سپایان راوسته، وی دا اور دی او اوس دې غورځو، او څنګه چل دی دا دین پرېږدی که نه؟ هغې ورته وویل چې نه. چې څنګه هغې غورځوله نو دغه وخت کې دا یو په شا لاړه، وی صبر وکړي. یو 2 قدمه په شا شوه، ماشوم ته یې وکتل. سوچ کوي چې اسلام خو ما قبول کړی دی، زما د وجې د ماشوم سوځي، د ده به څه کېږي؟ نو د هغه دپاره یې سوچ کولو. نو دغه وخت کې هغه ماشوم د مور ته یې پرېښود. مور ته وایي چې مورې دا اور نه دی، دا باغ و بهار دی، وردانګه وته. چې څنګه یې دا ووایي نو مور یې وردانګل. یو دا ماشوم دی، په 6 ماشومانو کې 6 ماشومانو د مور تېرولو په هغې کې خبرې کړي. یو دا ماشوم دی چې دی د مور په غېږه کې د مور خوا یې روله او خبرې کړي. یو بل ماشوم دی په بني اسرائیلو کې. الله جل شانو هر څه کولی شي. زما عزتمندو د خدای قدرت چې ته څوک بیانوي نو ته وایه که دا واقع حق وي نو الله پاک په هر څه قادر دی، داسې کولی شي. که درته ووایي چې مړي خبرې وکړې ته یې منه، که درته ووایي چې د چا د قبر نه خوشبویي تله ته یې منه، دا شرک نه دی، ځکه چې دا کار د الله دی، دا د هغه کس کار نه دی. شرک هغې ته ویلی کېږي چې ته مخلوق د خدای سره مساوي کړي په عبادت کې، په کار کې. دا خو د خدای کار دی. الله جل شانه چې څه غواړي هغه هر څه کولی شي. د چا د قبر نه رڼا خېږي، د چا د قبر نه خوشبویي خېږي، خوش قسمت انسان وي. د چا څوک بدعملی د هغه په قبر باندې اور بلیږي. نو دا د خدای پاک کارونه دي. د خدای د کارونو نه انکار کول دا کفر دی، دا شرک نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاری شریف کې حدیث دی، یو سړی په غوا باندې سورو، په غوا باندې نو غوا ورته مخ راوړلو، ورته وایي چې
لم اخلق لهذا انما خلقت للحرث، زدید لپاره نیم پیدا، زه خو خدای د یوې لپاره پیدا کړی. بخاری شریف کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمام ایمان دی چې غوا خبرې کولې شي، د ابوبکرم په دې خبره ایمان دی، د عمرم په ایمان دی. راوی وی وما هما یومئذ، دغه وخت کې صدیق اکبر او عمر فاروق صاحب نو، د پیغمبر علیه السلام د هغې په ایمان دومره یقین و پوخ چې دا مضبوط ایمان والدي چې د هغې په باره کې د هغې په غیبوبت کې وي چې د هغې هم په دې ایمان دی چې غوا خبرې کولی شي، ځکه چې الله جل شانو د دې خوله جاري کړې ده. دا زه چې خبرې کوم او تاسو چې خبرې کوئ دا په خپل زور کوئ که د خدای په قدرت کوئ؟ د الله په قدرت کوئ. خو مونږ چونکې مخته شوي یو، عادت شوي یو، نو مونږ ته دا ناشنا نه ښکاري چې غوا خبره وکړي نو بیا راته ناشنا ښکاري. بیا وفرمایل نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې یو سړي ګډې بیزې سرولې، شیر مخرالو او هغه بیزه اوچته کتې نو دا سړی ورپسې شو، پسې طریقې د هغه نه خلاصه که ژوندی چې خلاصه که نو هغه شیر مخ او لیوال ته کېناستو مخامخ او ورته وویل چې ښه اوس خو دې رانه خلاصه که، په هغه ورځ به څوک خلاصوي چې کله شپون کېني ورسره خبرې شروع کې انساني. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زمان په دې ایمان دی چې سبا خبرې کولی شي، او د ابوبکر د عمر هم په ایمان دی، یعنې چې خدای په قوت ګویی چاته ورکړي نو ورکولی شي. نو یو دا ماشوم دی چې په بړو ماشومانو 6 ماشومانو خبرې کړي، یو دا یو بله زنانه د هغه په بني اسرائیلو کې ده، ماشوم یې خواته اچولی او روانه او په لار باندې یو سړی تېرېدو په اس باندې سور، او د هغه نه وړاندې خادمان او حشم خدم روان دي، رستم ورپسې ډنډمار روان دي، هټو بچو لاره اوزګاره کوي، پلانکی را روان دی، ډنګړی را روان دی، ډېر په درناوي سره او ډېر په غرور کې روان دی. نو دا ښځه وایي چې یا الله زما دا بچی داسې کې چې دی لوی شي چې دی هم داسې، ځکه چې ډېر عزت خلک کوي. نو دې ماشوم د مور ته یې پرېښوی یا الله ما داسې مه کې. مور یې حیرانه شوه، خلک حیران شو. مخکې یو وینځه وه، هغه وینځه خلکو واله چا په چیترو، چا په لرګو، چا په سپېړو، چا په څه چا په څه. دا وایي چې یا الله زما دا بچی داسې ملوی چې داسې ذلیلی. دې ماشوم بیا د مور ته یې پرېښوی یا الله ما دغسې لوی کړي، دا چې څنګه ده. بیا ورته وویلی شو د پیغمبر په ذریعه یا د پیغمبر د نائب په ذریعه یا په بله طریقه، الله جل شانو په هر څه قادر دی چې څوک خبرې الهامن یا خواب په خوب کې چې دا کوم سړی چې د ماشوم ویلو چې یا الله ما داسې مه کې، یا د ماشوم ووی دا کس ظالم او جابر انسانو په خلکو ظلمونه کول او دا په زور دا داسې حکومت کول. او دا کومه زنانه چې وینځه نو دې کې غلا نه وه، زنا پکې نه وه، او خلکو ورته ویې سرقتې و زنیتې، دا غلام کړي ده او زنا دې هم کړي ده، حالانکې دا پاکه وه او خلکو وال. دریم ماشوم چې خبرې کړي دي بچپن کې، هغه د جوریج ملګری، جوریج په بني اسرائیلو کې یو عابد تیر شوی دی، حدیث مبارک کې د هغه واقع هم ذکر ده. هغه به شپه ورځ د الله عبادت کول، ځان ته عبادت خانه جوړه کړي وه، په هغې کې به ولاړو کوټګۍ کې. مور یې وه، د مور منونکې و. یو ځل مور راله، دروازه بنده وه، د دننه مونځ کولو. مور یې بهر نه آواز وکړو جوریج څه کار یې وسره؟ نو جوریج په مونځ باندې ولاړ دی، نو دی وایي چې یا الله یو طرف ته مونځ دی بل طرف ته مې مور ده، او څه وکړم چې مور ته ویم چې هغې ته جواب ورکوم نو مونځ ماتېږي، او چې مونځ نه ماتوم نو مور مې کشې ونه کړو. بیا هغې ووایي چې جوریج، بیا یې ووایي جوریج چې 3 ځله اوازونه ورکړل، دا اواز ورنه کړو نو هغه لاړه. خو د تلو په وخت کې یو ټکی وکړو، خیره یې وکړه. وایي خدای دې د مر نه مخکې په پلیتو ښځو باندې پېښ کړه، داسې ښځو سره مخامخ شي چې هغه ګنده ښځې. خیر خو لاړه، د مور د بددعا نه ځان ساتل پکار دي، خصوصا هغه وخت کې چې کله دې د هغې زړه آزار کړی. او بیا کله کله د پلار خیره هغه د مور نه زیات لګي، ځکه چې مور هر وخت خیرې کوي، هغه رسمي خیرې وي، ښه هغه خیرې خطرناکه ده چې زړه دې د هغې آزار کړي. او پلار کله کله خیره کوي، نو د پلار د خیره نه ډېر ځان ساتل پکار دي، ځکه چې پلار خو وال ټکول کولی شي، بد رد ویلی شي. چې هغه خیره کوي نو دې نه معلومه شو چې هغه انتهایي بېوسه دی،
د مور او پلار زړه ازارول نه دي پکار، اگر که هغه فاسق وي دواړه، هر څه چې وي زړه یې ما ازارو، د هغې په دین کېږه ما، د هغې بده خبره مه منه، سمه یې منه بده یې مه منه، لیکن هغې زړه مه ازارو. نو چې کله یې دا ووی نو دې نه پس واقع داسې وشوه چې په دغه ځای کې یو بله وینځه وه، هغه ګډې بیزې سرولې، خاوند یې نو پردي څاروي سرول. هغه یو ځل دې جوریج ته راله، ده نه یې غلطه مطالبه وکړه، ده ورته وویل چې نه د الله نه یېرېږم، دلته نه لاړه مایوسه. بل یو شپونکی و، هغه ته یې په خپل ځان قدرت ورکو، د هغې نه د دې په خېټه حمل شو، ماشوم یې پیدا شو. دې ته چا وویل چې فلانکۍ ډینګړۍ تا خو واده نه دی کړی، دا ماشوم دې د کوم ځای نه راغلی؟ دې ورته وویل چې دا کوټه کې چې عبادت کوي دا جوریج دا د ده دی. هغه د مور خیره پې ولګېد، خلکو ته چې پته ولګېده نو خلکو وویل چې ښه ده راته ځان نه زبرګ جوړ کړی دی او کار داسې کوي. نو لاړل، نو د ده هغه کوټه یې ماته کړه او دی هم په څپېړو بس چې در ووالو. چې کله خلکو پرېښو نو دی لاړو او داسې وکړو، بیا یې 2 رکعته لمونځ وکړو. په هغې لمونځ کې وغوښتل چې یا الله زما حیا وساتې، زما پرده وساتې، دعا به یې غوښتي. رسول الله صلی الله علیہ وسلم بارک راضی اذا حزبه امر بادر الى الصلاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کام غم میں اور فکر میں ڈالتا تو نماز کی طرف آگے بڑھتے. پیغمبر علیہ السلام باندې چې کله څه مسله راغله نو فوراً لمونځ ته ودرېد. الله جل شانه نه په لمونځ باندې ډېر څه سړی اغوستی شي، چې څه مشکل درته پېښ شي 2 رکعته لمونځ کولو باندې 3 منټه لګي چې په کلاره یې کوې او دس وکړه، الله ته ودرېږه، الله نه وغواړه. که خدای درکړه نو درکړې به وي، که نه وي درکړي نو الله جل شانه څخه د دې 2 رکعاتو لمونځ ډېر ځای نیولی دی، ډېر خیر به خدای درکړي د دې په عوض کې، دا ضایع کېږي نه. نو جوریج 2 رکعاته لمونځ وکړو چې یا الله پرده مې وساتي. بیا رالو دی هلک ته یې ویل ماشوم ته، بیا ماشوم راولئ، ماشوم یې راوستو چې پیدا و د لږ وخت دی چې یو څو ورځو، ورته ویې چې ستا پلار څوک دی وړوکیه؟ نو هغه ته خدای پاک ګویایي ورکوي زما پلار فلانکی شپونکی دی، ګډې بیزې چې سره یي. هغه بل څوک و چې څنګه یې دا ووی نو خلکو ته خو دومره خبره بس وه چې د جوریج په وینا باندې یو ماشوم خبرې شروع کړې او بیا هغه صفا خپل پلار هم وښولو چې زنا ورسره هغه کړې وه. نو خلک ټول پوه شو چې دی خو پاک دی او دی مونږه د کوټه مونږ ورانه که زیاتې مو ورسره وکړو. نو د ده نه خلکو معافي وغوښته چې مونږ ته معافي وکړه او بیا یې ده ته ووایي چې مونږ ستا دا کوټه آباده ووایه د سرو زرو دې ته آباده که د سپینو زرو؟ ده ورته وایي نه مې د سرو په کار ده نه د سپینو، هماغه د خټې لوټې راته آباده کړي، زما کوټه ماته جوړه. یو دا ماشوم دی چې د خبرې کړي. دریم حضرت عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام په ماشوم والی باندې خبرې کړي چې کله مور بی بی راوسته بغیر پلاره پیدا دی. نو مریم بی بی خو ډېره پاکه وه، په بیت المقدس کې لویه شوې وه. الله جل شانه د دې کافرو د یهودیانو نه دا جومات هم آزاد کړي. مونږ اوس نن سبا دې حالت ته راغلي یو چې هیڅ نشو کولی، هیڅ نشو کولی، صرف یو دعا ده دا غوښتی شو، بعضې هغه دعا هم نه غواړي. نو دغه جومات کې د هغې تربیت شوی دی، خصمانۍ شوې د پیغمبر په نگرانۍ کې، او بیا هغه بیبي الله جل شانو ورڅه کولی شي بغیر پلار هغې ته بچی ورکوي. خاوند یې نشته، د ماشوم پلار نشته، عیسی علیه السلام پیدا شو. عیسی علیه السلام یې راوستو نو خلک ورته وایي قرآن پاک کې دا بیان الله کړی دی چې ستا خو مشران ډېر نیکان خلکو، دا ماشوم د کوم ځای نه راغلو. مریم بی بی کش نه کولو، ماشوم ته اشاره وکړه نو ماشوم شروع شو انی عبدالله آتانی الکتاب، زه د الله بنده یم او ما ته خدای کتاب را کړی دی، زه پیغمبر جوړ کړی. بس خلکو چې خبرې واورېدې خلک خاموش، ماشوم خبرې کوي. عیسی علیه السلام په وړوکوالي خبرې کړي. بل هغه ماشوم خبرې کړي چې یوسف علیه السلام زلیخې ته نه مطالبه کوله ناجایزه. یوسف علیه السلام ته راوتښتېدو، دروازې خلاصېدې، په آخري دروازه باندې عزیز مصر د ښځې خاوند ولاړ دی. دی د ښځو مکر خو ډېر خراب دی. دی په فوراً په یوسف علیه السلام تور پورې کو،
دغه وخت کې یو وړوکی ماشوم گواهی ورکړه د یوسف علیه السلام په حق. نو ډومبه خدای ماشوم خبرې کول دا شهادت کافی و. دویم هغه دا وی چې وګورئ د یوسف قمیص لیدل دی کدا وړاندې نه نو قصور د د خزه بی ګناه ده او کدا قمیص د شاله من نشلیدلې نو دا قصور د خزه دی او دی بی ګناه ده چې وی قتل قمیص د شاله نشلیدلې او دا ماشوم گواهی ورکړي. بل ماشوم چې په بچپن کې خبرې کړې دي دا د فرعون په زمانه کې د فرعون د لور یو خدمتګار و داغه نوم په احادیثو کې نه راځي البته ماشتا تو ابنت فرعون راځي. د فرعون د لور سر به منګزولو سپګي به وته کته نور خدمت کولو. نو دا خزه په موسی علی السلام باندې دی ایمان راړو دا مسلمان شو. چې کله مسلمان شو فرعون ته پته ولګی دا نو چې څنګه هغه په خپل خزه باندې ظلم کولو آسیه به مسلمان شي و هغه به وجری و دغه سه دا مسلمان شو. نو فرعون وته وی چې وړه وی چې نه نو دی باندې فرعون به داسې کول چې هغه به چاته سزا ورکول نو بیا به هغه په زمزمه قسم لولو او په هغه به میخونه ټکوال په لاسو په خپو په خېټه په سینا په زمکه به سم لولو خور اور په هغه به میخونه ټکوال. قرآن کریم کې الله جل شانه دی صورت کے آخر کے فرمائی فرعون ذل اوتاد اور فرعون شوبوں والا میخو والا هغه فرعون چې د میخونو والو په خلکو به سزا ورکول نو میخونه به پټکوال. نو دې زنانا په بدن باندې میخونه ټکوال وی اول استاد ازويستا پسینه باندې حلالوم او بیا به تامړه کوم دغه سي د دین نو وړه. نو دیم سوچ کولو چې زما خو ما اسلام قبول کړي خو د ماشوم څخه قصور دی دا خو د خوا ماشوم دی. دې سوچ کولو چې دا دین پرې د مو کنه نو دغه ماشوم ته پسینه باندې وای چې مورې چې پرې نه دی دا دین حق ته ګوري. دې ماشوم په وړوکوالي کې خبرې کوي. الله جل شانه کله د انسان د مضبوطولو لپاره دمره مهربان دی. بیا فرعون هغه ماشوم هم ذبح کړی دی او دایم په دې طریقه وجلی ده. قرآن کریم کې الله جل شانه د دې باره کې فرمایي ما دا عرض کولو چې کله حق د باطل د حق مقابله سره غلې ده نو باطل سر خړلې ده حق دې پاتې کړي. چې کله حق چا اختیار کړي نه نو د دلیل پرو سره حق غالب ده. قرآن کریم حق باندې مشتمل ده دا په اعتبار د دلایل سره غالب ده همیشه به غالب وي. چې دا حق چا اختیار کو هغه کسب بیا خالق غالب وي هغه جماعت به غالب وي. چې داغه اهل حق مرګرتیا چاو کا هغه کسان به غالب وي. اوس هم تر اوسه پورې لا بعض خلک په دې شجوپن کې دي چې د کافر سره یو سړی جنگيږي په دې طریقه باندې خدای داغه نصرت او مدد کوي. نو دی وی چې یاره چې دا يهودو په حق باندې کدا فلسطین د خلک شکم نه نو دا او د دې مبارک داسې ویل او داسې کول لا څنګه دي دا شک د دې سړي خپل ایمان په تزلزل زبطو کوي. الله جل شانه زمونږ د ایمانونو حفاظت کوي. قرآن پاک کې الله پاک فرمایي والسماء ذات البروج په اسمان مې د قسم چې هغه د غټو غټو ستورو واله دی والیوم الموعود او په هغه ورځ باندې چې د هغې واده شوي د قیامت ورځ الله جل شانه قسم خوري وشاهد ومشهود او د جمعې په ورځ مې د قسم وي او د عرفې په ورځ باندې شاهد حاضر او مشهود چې کوم سیسته حاضریږي د جمعې د ورځ هر هفته راځي دا ډېره لویه ورځ ده. الحمدلله په دې د الله شکر وباسئ. الله جل شانه مؤمنانو ته نصیب کړي ده. دغه ورځ په یهودو کې نشته دا په نصاراو کې نشته دا په نورو کافرو کې نشته او د دې برکات او خیراتونه اوسم الله جل شانه ورکوي مسلمان ته خو په شرط د دې چې مسلمان د دې نه استفاده په هغه توګه والی چې څنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پریخ په یو جماعت کې لوی جماعت کې خلک راوون شي الله جل شانه دراشي د الله عبادت کوي خدای راضي کوي. الله جل شانه په دې ورځ باندې ډېر څه کوي. د دې پته به الله لګي چې سړی د دنیا نه لاړ شي آخرت. الله جل شانه دې زمونږ ایمان محفوظ کړي. ایمان ځان سره یوسئ. ایمان چې ایمان ځان سره یوسئ قبر کې مسانی ده په حشر کې په تل د میزان څخه په پل صراط باندې په هر څه باندې دا یو داسې نور دی چې دا بیا تا پرېږدي نه. الله پاک زمونږ کلک او مضبوط ایمان نصیب کړي. مشهود
د عرفه ورځ ته ویل کېږي. د عرفه په ورځ باندې حاجیان آلته ځي، نو هغه مشهود ده او هغه هم داسې لویه ورځ ده چې د دنیا مسلمانان د څلور کنجه په هغه میدان کې یو ځای کېږي. قتل اصحاب الاخدود. الله پاک چې قسم خوري د سیز د عظمت د وجه نه دا قسمونه خوړل، بیا فرمایي چې خندقون والا قتل شو، هلاک شو، تباه شو، برباد شو. دینه مراد هغه بادشاه دی او داغه کارندگان چې چا خندقونه کنستي، حالانکه مړه مسلمانان شو. او الله پاک فرمایي قتل اصحاب الاخدود. د دې مطلب دا دی چې دا ظاهري په خندقونو کې سوځول دا نه، اصل قتل هغه دی چې په اعتبار د آخرت سره سړی ختم شي او په اعتبار د دنیا سره ذلیل شي. ذلیل دا شو چې خدای په باندې د یو کس د عبد الله بن تامر هغه کلمه چې هغه د الله نوم غشتو هغه په برکا. بعض سړی وایي چې پلان کې پزما کراخ کلو دا ذلیل شو، هغه سره دا او کل دا ذلیل شول. دې ته ذلت زنویم، ذلت زدي ته ویم چې سړی خپل دین پریدي، خپل خبره پریدي. تا تر اوسه پورې لا اله الا الله او الله پاک دې هغه ورځ مونږ ته نه ښیي چې د یو کافر او جابر د ظلم او د جبر د وجه نه یې سړی دا کلمه پریدي چې نه دا نه ویم خو ظلم را باندې مو کو. دا ذلت. او که چېرې سړی هغه وایي نو حضرت بلال رضی الله عنه دغه کلمه وی او ظلم پې کېدو، په لارو کې راښکلو، مسلمانانو ته مشرکینو په خپو کې پړی اچولی دي، په غاړه کې ورته اچولی دي، راښکلي دي، خو چې کلمه یې نه ده پرېښې نو هغه ته خدای عزت ورکړی دی او دا کافر ذلیله دی. ځکه الله پاک فرمایي قتل اصحاب الاخدود. د خندقونو والا قتل شو، دا ذلیل شو، هلاک شو. ولی هغه ځان ته رب وي او هلک ورته وایي چې زه به مرم اله چې کله ته دا ټکی ووایې بسم الله رب هذا الغلام، نو د هغه ټکی وایي چې کوم هلک وي نو دا هلک دعوه پې غالبه شوه، د الله کلمه بر شوه، د هغه قول لاندې شو. ځکه کوم ځای کې چې جهاد کېږي د الله په لار کې جهاد هغې ته وایي چې کله هغه د اعلاء کلمت اللہ دا پا رہی، اللہ کی بات اوپر آ جائے اور تمام لوگوں کی بات اور کافروں کی بات نیچے ہو جائے. د خدای خبر برشي او د خلکو خبر او د کافرو خبر لاندې شي، د خدای قانون پورته شي. د دې لپاره النار ذات الوقود. دا خندقونه د څه په شکل کې النار اور پکې بلېدو، ذات الوقود غټو غټو لمبو والا اور، اذ هم علیها قعود چې کله دا کافر په هغې د پاسه ناستو، خندقونو سره ناستو بهر، هغوی به تماشه کول او خلک به غورځول مسلمانان او خندل به. وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. او دی چې مسلمانانو سره څه کول نو دی په دې باندې ګواو. وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. او دی بدله ناغشته د دې مسلمانانو نه، لیکن صرف په دې بنیاد باندې دی مسلمانانو ته په قهرو، دی مسلمانانو ته عذاب ورکول په اور کې سوزول، صرف د دې وجه نه ان یؤمنوا بالله چې د هغه ایمان په الله باندې. نن سبا په فلسطین کې پورته نه یهود هغه بمونه وري او د فلسطینیانو د آبادی ټوله تس نس، صرف او صرف په دې بنیاد باندې چې دا مسلمانان دي، ایمان یې راوړی. دا خو نه ده چې هغوی تلي د هغوی ځای قبضه کړی، بلکې هغوی راغلي د مسلمانانو ځای قبضه کړی. صرف دغه وجه ده چې مسلمان دی. ته مسلمان ولې؟ نن سبا په ټوله دنیا کې یو بین الاقوامی قانون دی، نیشنل، هغه دا دی چې هر یو سړی په خپل مذهب کې آزاد دی. لیکن دا ټول چل د کفر د آزادۍ دپاره دی چې چېرته کې مسلمان خپله جامه، خپل لباس، مسلمان زنانه خپل پردا شي، نو هلته وایي چې نه ازادي ده. ازادي خو دې ته نه وایي، ازادي خو دې ته وایي چې هر یو فرد په خپل رای کې آزاد وي. نو مسلمان زنانه خپل ازادي په خپله بورقه کې ګڼي او تا هغه بورخه ترې لرې کې هغه مري، هغه وایي چې ځمکه چاودی وی، زه پکې ژوندی ننوتی وی، خو زما دا بورخه زما نه چا نه وی درکړې، او ته وایې دا ازادي ده. دا اعلان نن سبا په هر ځای کې کېږي چې ازادي هونی چاہیے. ازادي په کار دا چې هر یو سړی په خپل رای کې آزاد کې، هر یو زنانه په خپل رای کې آزاد کې. مسلمان چې څه کوي هغه د قرآن پاک تلاوت کوي، په لاره کېناستې مونځ کوي، هر څه چې کوي هغه ته ازادي په کار ده. په چاینا کې مسلمان ته دا ازادي نشته. په جماعت کې مونځ نشي کولی، په کور کې مونځ نشي کولی، که چاولي باندې سختی کوي، دا ازادي ده. ځکه الله پاک فرمایي اذ هم علیها وهم علی ما یفعلون وما نقموا منهم. دی چې دا ورته غصه او سزا ورکوله صرف په دې بنیاد باندې چې دی
ایمان راوړ. بس دا ایمان ولې راوړ؟ مسلمانان ولې شو؟ ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، چې په هغه الله باندې ایمان راوړي. ایمان هم په بل چا نه، په الله باندې. العزیز چې هغه زورور دی، الحمید چې هغه ستو د صفات دی، هغه په خپل باندې قابل د تعریف دی. هغه الله هغه غالب او زورور دی. یعنی د چا فصل تک یو کس لاس وړي نو ته وایي چې خیال کو ګوره ساروی د نه پکې ګډ نشي، دا هغه فلان کې دی چې هغه چې د چا ساروی فصل ته راګړ شو بیا ته نه ساروی پکې قبضه کوي او هغه داسې کوي داسې کوي داسې کوي، نو خلک ډېر خیال کوي. الله جل جلاله خو دومره زورور دی چې د هغه یو بنده د هغه ولی هغه ته اذیت او تکلیف رسوي نو الله جل شانه بیا د هغه بدل اخلي. البته الله جل شانه وقت گوری مو وقت ورکی. اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندیر نہیں. اللہ جل شانہ سر دغشتا دے تاخیر شتا. الذی له ملک السماوات والارض، آغا اللہ بانی ایمانو چی آغا سر حکومت و بادشاہی دا اسمانونو دا زمکو دا. او واللہ علی کل شیء شہید، اللہ جل شانہ پا ہر سبانے گواہ دے، حاضر دے، غوینم چې کوم ظلم په مسلمانانو نه سبا په کوم ځای کې کینی، کاغه فلسطین نه کاغه ارزه چره، دا ظلم الله جل شانه ویني. مسلمان ته پکار دی چې په خپل دین او ایمان باندې کلک ولاړی. بل مسلمان ته پکار دی چې داغه مسلمان رور هر لحاظ سره چې داغه مرسته کوي، داغه سره تعاون کوي. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، هغه خلق چې مسلمانانه په ازمیخ کې واچول او ازمیخ دار چې داغه ایمان په ازمیخ کې شو، اس کے ایمان نہ پرې دی، ایمان پرې دی خو بیا دی پریدو او کنا په دغه دین باندې بیا دا سزا درکو. نه دا فتنه ده، ځکه د فتنو نه زما عزتمند پناه غوښتل غواړي. او فتنه ګوره په حقیقت مختلفه فتنې دي. لویه فتنه دا ده چې د سړي دین داغه عقیده داغه ایمان په خطر کې چې په ایمان باندې حمله وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتنو نه بچ کېدو دعا غوښتي د امت ته خولي ده، او دا دعا ډېر کول پکار دي. اللهم انا نعوذ بك من الشرور والفتن، اللهم انا نعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. یا الله د هر فتنې نه مو ساتي، چې کوم ښکارا دي او کوم پټي دي. د دجال فتنې هم الله جل شانه د هر فتنې نه موږ محفوظ کړي، او الله پاک دې مسلمانانو خصوصي مدد وکړي. واخر دعوانا